سوري نن بتويته نه هسې ما سترګې لږ سوځي ها خبره دې راځي خبره زه داسې په دوه درې لیکچر یم لاجیکل کې واخیستې اوس پکې داسې زه یو فار ایگزامپل نیم شو ما سره جاب شو نو جاب او دغه ډپارټمنټ شو یا جاب نه بدل د سیلري صحیح دی زه په دې سیلري کې داسې یو فنکشن کوم ورته یم څوک هم چې دلته خپل جاب ولیکي هغه ته د سیلري خپل هلته لیکل کېږي فار ایگزامپل د منیجر به خپل سیلري ورته منیجر چې څوک په دې سیلونو کې ولیکي هغه ته خپل سیلري راشي که ټیچر وي که ډایرکټر وي که هر څه وي نو ګوره ایکول اف ورته وی ورته که چېرته دا سل مساوي شي د منیجر سره ته هغه ته 100 روپۍ ورکړه ورته 20,000 روپۍ بیا کاما اف بریکټ سټارټ که چېرته همدا سل بیا مساوي شو د ټیچر سره نو ته ورته 100 روپۍ ورکړه 9,000 بیا کاما اف بریکټ سټارټ ته به خپل امپلایز ته ګورې چې څونه امپلایز دي تا سره صحیح دی بیا ډایرکټر دی ها اف بریکټ سټارټ څو کوم صاحب څه قوس ورکی کنه ها بیا ایکوال بیا ډبل کوټ بیا به نمبر کې چې اوس صحیح شوه زبل دولی کما فار ایگزامپل کوک ډبل کوټ کومه بیا بس لیکل پیسې ورکی پیسې وسیمه خیال ده کنه جی سر تک بیا بس کومه زوز بل کنډیشن هم سٹارټ کوم بیا بل ته کامو ورکی کنه بیا به اف ورکی صحیح شوه بیا ډبل کوټ بیا ورته لیکم مثال بل چې ډرایور بس بل کنډیشن تا ګوره سیده څومره نمونه یې صحیح خبره دلته یو پرابلم دا ده کنه که زه چېرته ده پسې دا بریکټ کلوز کما 3 بریکټس دي کنه انټر اوکې نو ګوره ما ته فالس راکوي وایي که ته په دې سیل کې څه نه لیکې نو که زه ډرایور ولیکم دغه سیلري خو به ما ته راکوي که نه او که زه دا ډیلیټ کړم ما ته فالس راکوي زه ورته یم ما ته د بلینک شو کېږي نو زه به دې په لاست کې به تاسو څه وکئ میسج مه ورکوئ سیدې دلته کاما به یوز کوئ او بیا به ډبل کوټس به واچوئ ډبل کوټس مینز امټي چې یو ځای یوز شي ډبل کوټ مطلب دی چې تش انټر کا بلینک شو سیدې دې ته به سبب پته لګي چې دلته زه څه ولیکم کمالته دلته لکه یو میسج کوي چې انټر یور جاب یا څه ګوره دلته نو دلته څه لیکي ورته نه دې ځای کې لکه د خالي ځای کې ګوره ښه علي دی موږ سره منیجر سیلري به خپله راځي او که زه دا ځای سلیکټ هم کنټرول ډي دا فارموله ځلند سپیډ کړو بیا ورپسې خان شو ډایرکټر سیلري به ډایرکټر سپیلنګ مونږ کومه څه لیکلی ده بس نشته زه به کوک کوم ده سیلري به خپله راځي که تاسو ته میسج ورکول دا به داسې ما چې دلته باید چې ته که دا کوک لرې کړې دلته هغه سیلري ورکړي بیا چې هلته کوک راشي داسې کېدی شي کومه څه مثلا چې دا کوک لرې کړې دلته سیلري خلک ورکړي بیا به فنکشن دلته کوي ها صحیح دی که دا سیل مساوي شو خو داسې امپاسبل دی ټیک صحیح دی ګوره که میسج ورکول غواړئ چې پلیز انټر جاب نو تاسو په دې جاب ودرېږئ ډیټا ته راشئ ډیټا ویلیډیشن او په دې کې به تاسو انپوټ میسج یوز کوئ ورته ولیکئ سلیکټ ډیټابیس څه شی سلیکټ ډیټابیس او دلته ورته ولیکئ چې پلیز ټایپ یور جاب here صحیح ده and click on OK بس اوس یې څوک راځي هلته we type your job is here پوه شوئ بل کس دی هغه فار ایگزامپل وسیم موږ سره ډرایور نو ډرایور سیلري به خپله راځي خیال دی که نه ځکه ما کوم فنکشن یوز کړی بس دی خو یې که نه پوه شوئ صحیح دی که نه راځو اوس څه جوړو فار ایگزامپل زه به د سکول ریزلټ څنګه جوړوم اول به تاسو څه وکئ نیم به ایډ کوئ فادر نیم ایډ کوئ از یو ویش صحیح دی فادر نیم به ایډ کوو دلته به زه د هغه ټوټل مارکس ولیکم چې ټوټل څونه مارکس وي او بیا به زه د هغه ټوټل مارکس او بیا د هغه اپ 10 مارکس صحیح دی او بیا به زه د هغه پرسنټیج هم راوباسم که نه نو ګوره پرسنټیج او بیا به د هغه ریزلټ او بیا به د هغه ګریډ چې اول نومه
څومره دی دویم نمبر دی 100 دی صحیح دی فار ایگزامپل ټوټل مارکس به موږ سره څو شي 600 marks y pues más o menos como بس دا به 600 کو صحیح دی 600 آپټین د پکې 100 اخیستي دي څلور نیم سوه د پکې 1500 اخیستي د پکې 1500 او د پکې 300 صحیح دی د پکې 100 اخیستي دي 380 صحیح دی بیا د پکې 100 اخیستي 590 صحیح دی ټاپر دی کلاس کې دا بیا ورپسې د 100 اخیستي 300 د 100 اخیستي 250 او د پکې 300 مطلب د پکې 400 اخیستي پرسنټیج به معلوموي څنګه equal the obtained marks به تاسو ملټیپلای بای 100 کوي او ډیوایډ به کوي پس شي داغه په ټوټل مارکس چې انټر کوي داغه پرسنټیج راوته 75 and again control D خیال لري کنه زبا سو کوم دا اشاریه چې ختموي دل درشه دا ته ختم کوي بس ګورا صحیح خیال لري کنه پرسنټیج راوته کنه او زه ریزلټ جوړوم صحیح ورته ما چې د 500 نه چې مارکس ابو وي اگر تا پاس کا او چې دنه کم وي بیره د سکا فیل کا سمپل فنکشن د ایکوال اف کچر د سیل صحیح شو زیات شو دا سونه پر 60 نه به پاس 60 now 61 د 60 نه یا زیات شو یا مساوي شو صحیح خبر از دست لگده ورته که چیر د زیاد شو د 60 نه نو تا هغه ته څو ولیکه پاس ولیکه او که چیر د نوي نو هغه ته څو ولیکه فیل ورته ولیکه ډبل کوټ بریکټ ورپسې کلوز کړه او بیا به داسې کې کنټرول ډي صحیح شو دلته به زه یو دا به زه لږ څو دي 365 دی که نه زه به 300 او یا کمه نو 300 نه 300 به کم چې دا 60 شي ګوره 60 هم راته فیل کړی ده نو دې دپاره به موږ په دې فنکشن کې څه یوز کوو ایکوال ورته یم که چېرته زیات وي یا مساوي وي نو زه به ایکوال ورسره یوز کوم اوس به واپس تاسو داسې کوئ کنټرول ډي نو څه ګوره 60 والا څه شو موږ سره پاس موږ سره څو کسان فیل شو اوس څه ګوره زه به ریزلټ جوړوم چې دی نه ایچ ایوریج بیا هغه ته A ګریډ ورکړي فرست پوزیشن او چې هغه نه کم وي سیکنډ پوزیشن بیا تھرډ پوزیشن فرست سیکنډ تھرډ پوزیشن به موږ په ایکسل کې څنګه معلوموو د سیم میتھډ ایکوال اف ورته هم که چېرته دا پرسنټیج ابو شي د څونه 95 نه نو تا هغه ته څه ولیکه A پلس ګریډ ورکړه یا A ګریډ ورکړه ستاسو خوښه ده چې څه لیکئ سیده او بالکل بیا ورپسې څه وکړه کاما ډبل کوټ کاما F بریکټ سټارټ که چېرته همدا سیل زیات شي د څو نه د 90 نه نو 90 به شي ده equal to 90 now 90 نه نو تاسو هغه تاسو کم ګریډ ورکا بی ګریډ ورته ورکا سیده بیا کاما اف بریکټ سٹارټ کا چیرته همداسې مساوي شي دا کچرته دا زیات شي دا 70 نو ته هغه ته کم ګریډ ورکا سی ګریډ ورته ورکا سی او کنه ویني تور تاسو لیکا ورته لیکل شي डी ګریډ بس ब्रैकेट और बस क्लोज का सो ब्रैकेट है क्लोज ओपन कड़ी द्रे मेरते वापस और बस क्लोज सीधे उसको गोरा बस के कंट्रोल जी A प्लस गोरा सीधे वो करने दे मंग सारा A दार है B दा और C दवा का सही जका कंडीशन दा सुलगो गोरा A प्लस था अवल कंडीशन में से जा 95 नडीर विदा 95 नडीर लिखने दे ना द कंपोजिशन वर्क और तेम का द 90 न ज्यादा हुई नागा ता बी ग्रेड वर्का द 90 न हो ज्यादा का 92 बी ग्रेड वर्का है और तेम का द 70 न डेर हुई 83 75 को 70 न डेर दिया और कम ग्रेड वर्क लो सी और कने भी नबे और 100 का डी ग्रेड द डी ग्रेड द फजेता सुदा से वर्का वैसे छे सशे पोर स्टूडेंट नो और तरीके में छे बस डी ग्रेड से दे
هر څه لیکلی شي نو موږ څونه زر A پلس ګریډ څوک دی دلته به تاسو ورته نومونه ولیکئ ساده دی ولې دا پلس جمع مرامه هم ثواب کوي دا ما ورکه کنه and the په condition ډبل کوټس کې چې تاسو څه لیکئ ولیکئ صحیح ګوره دا A پلس چې ختموم ورته دا پلس دی کنه دا ټیکټ صحیح شو خبره ختم صحیح شو صحیح شو واپس A پلس ورسره اډ کو ولی او بیا سید خان جان بیا فادر نیم ولی احمد خان جان سے دا ریزلټ په نشته سره خوښ شوي بس بیا په د اسینډینګ ډسینډینګ اپلای کوئ اسینډینګ ډسینډینګ کسټم ته ورشئ په دې کې به تاسو سلیکټ کړئ دلته به زه ریزلټ دی که ګریډ به زه سلیکټ کړم ګریډ نو ګریډ نه زه به ریزلټ سلیکټ کړم ځکه ریزلټ هم نه پرسنټیج صحیح دی और then largest to smallest backup and okay the first position B C और control صحیح خوش ہوئی بس دا ریزلٹ ہم جوڑ شو پرنٹ گئی they enjoy صحیح شو